بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کے 65 نمبر صفحہ راوړوي تختی نمبر 10 آمنه. په نهم نمبر سبق کې یو درس ویل شوی دی. نن بدویم درس د جاء نه ویل کیږي. نن بدویم درس د جاء نه ویل کیږي. فجاء او جیء دوړو کې مد متصل کیږي. فجاء او جیء کې څه کیږي؟ مد متصل کیږي. او د مد متصل طریقه د جوړ به داسې وي چې په دې کې جیم الف مد زبر جاء وې نو یو الف مر به راکاږي. څومره به راکاږي؟ یو الف مر. وروسته ته بیا حمزه راغلی ده. وروسته ته څه راغلی دي؟ وروسته ته حمزه راغلی، په هغې باندې زبر راغلی دی. وجاء کې الف مد محل مد دی. د محل مد نه وروسته حمزه سبب مد راغلی دی. د دې سبب مد د وجې نه په دې کې څلور الف مر مد کېږي. د دې سبب مد د وجې نه په دې کې څومره مد کېږي؟ څلور الف مر. نو چې سبب مد ورسره نه ویلې شوی نو یو الف مر مد به کوو. او چې کله ورسره سبب مد بیا به د څلور الف مر مد کوو. او د مد ته مد دی واجب وي. د مد ته مد دی واجب وي. جیم الف مد زبر جا. همزه زبر ا. سبب مد ویلی شو، اوس په مد راکاږو. جاء. تقریبا تاسو ویلی دي چې کوم یو حرف په قرآن مجید کې په روا نه ویل کېږي دغه حرف په قاعده کې په جوړ کې هم نه ویل کېږي. او چې کوم یو حرف په قرآن شریف کې په روا نه ویل کېږي دغه حرف په قاعده کې په جوړ کې هم ویل کېږي. په جیء کې د جیم نه وروسته الف راغلی دی. جیء کې د جیم نه وروسته څه راغلی دی؟ الف راغلی دی. دا الف په روا نه ویل کېږي. دا الف پروا نه ویل کېږي. نو څرنګه چې دا الف پروا نه ویل کېږي همدغه رنګې په قاعده کې په جوړ کې هم نه ویل کېږي. جیم یا مد زیر جی. بعضې خلک وایي جیم الف یا مد زیر جی. دا غلطي ده. دا څه دي؟ دا غلطي ده. جیم یا مد زیر جی. همزه زبر ا. جیء. ها الف زبر ها. رادو زرين هارم. أجي وقف بالإسكان هار. وقف بكي وقف بالاسکان کی او د وقف د وجه نه بدارا ساکن کیږي او به برا پر ویل کیږي. را بسنګ ویل کیږي را به پر ویل کیږي. نون الف زبر نا. رادو زبرا نارا. أجي وقف بالإبدال نارا. چې کله د کلمې په آخري حرف باندې دو زبر راشي او په دې باندې توقف کې نو دا دو زبر په الف مد سره بدلیږي او دې وقف توقف بالابدال ویل کېږي. دې وقف توقف بالابدال ویل کېږي. نو د نارن په آخر کې پر باندې دو زبر راغلي دي نو که وقف پکې دا دو زبر په الف مد سره بدلیږي. نارا. خایا زبر خی. رادو پیشرن خير. أجي وقف بالإسكان خير. ځان سره یوه قاعده یاده کړئ چې کله درا سکون عارضي وي د وقف د وجې نه او د سکون عارضي نه وړاندې یا یې ساکنه راغلي وي
د سکون عارضی نه وړاندې سره غلی وي یا ساکنه برابر خبره ده کده یا مدوي او کلین وي داراب وقفن باریک ویل کیږي داراب وقفن څنګه ویل کیږي باریک ویل کیږي او د خیرون په اخر کې را باندې پیش راغلي دي چې په دې باندې وقف کین وقف بالاسکان پکېږي را باندې چې کوم سکون راغی دغه سکون عارضی شو دغه سکون څه شو لکه دغه سکون عارضی شو او ګور د سکون عارضی نه وړاندې یې ساکنه راغلی ده او دې ته یې ویل کیږي دې ته څه ویل کیږي یې او داراب وقفن باریک ویل کیږي داراب وقفن څنګه ویل کیږي دا باریک ویل کیږي دال الف زبر دا واو قلت پیش وو داو داو دا غلط دی ها حمزه نه دا واو دی داو دال پیش دو داوود اجي وقف بالاسكان داوود را پیش رو واو يا زبر وي روي دال دو زبردن رويدا اجي وقف بالابدال رويدا را زبر ضاد واو پیش ضو رضو اجي وقف بالسكون رضو چې کله د کلمې په اخري حرف باندې وقف وشي په یو کلمه باندې وقف وشي او د دې کلمې اخري حرف د وړاندې نه ساکن وي نو په دې باندې وقف بالسکون کیږي دې باندې کیږي وقف بالسکون کیږي نو پر رضو کې واو د وړاندې نه ساکن دي پر رضو کې واو د وړاندې نه سینه لکه ساکن دي نو کو پرس کا وقف پکې نو به وقف بالسکون کیږي رازری جیم الف زبر جا رجا لام دو پیشلون رجال اجي وقف بالاسكان رجال ميم كرا زبر ما لام زيرلي مالي كاف زيركي مالكي شين يا زبر شي همزة دو زير إن شيء أجي وقف بالإسكان شيء وزبط غين كرا زبرغا طغى أجي وقف بالسكون طغى طغى په آخر کې
غین باندې کړه زبر راغلی دی او کړه زبر اواز د الف مد ورکی پدې کې الف مد ساکن دی نو چې وقف پکې نو کم یو وقف کیږي وقف بالسکون وقف بالسکون اگه وقف بالسکون طغى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك